السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هر کله امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به د جون په مزو کې به عزتمندو. نن یو افسوسناکه او دردناکه واقعیا مخې ته راغلی ده. په کابل افغانستان کې په جمعات کې دننه خودکش دماکه شوې ده چې د دېرش نه پکې زیات کسان وفات شوي دي چې هغې کې ورسره امام هم شامل دی. دا خودکش جمعات ته څنګه را دننه شو او دماکه یې خاص کم ځای سره وکړه. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ګورئ چې پوره معلومات نه خبر شئ. کو تاسو موږ سره په دې ویډیو کې نوی مهرباني وکړئ زموږ د چینل ما د سره سبسکرایب کړئ. خو که وسه ټلای نشان وای چې هر یو نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملويږي. عزتمندو الله تعالی دې رحم وکړي. ډیر زیات بد حل شروع دی، کله دماکی کیږي، کله خلک بی ګناه پلونه کوي. عزتمندو نن په افغانستان کې صوبه کابل کې چې د جمعې جمعه ولاړه او یو خودکش را دن شو جمعه ته او امام سره خوا کې دماکه وکړه. امام پکې وفات شو او یو مشهور ناتوان امیر علامه محمد چې هغه هم پکې د فانی دنیا نه رخصت شو. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو مړي رو ترو زیاتیږي. فی الحال هو لا خلک دیر شیادي د دیر شونه پکې زیات وفات شوي دي او تر او یو اتیاو پورې پکې ډیر کسان زیات زخمی دي. الله تعالی دې زخمیانو لا شفا ورکړي. حکومت پورن ناقبندي ولګوله خو لا تر اوسه پورې لا معلومات نه درغلي چې دا خود حمله اور د کم ځای نه راغلی او په کم پرال باندې جمعات ته را دننه شوی. تفتیش شروع دی. دعا کوي چې د حل زر تر زره روزي او دا قاتلان ظالمان زر تر زره گرفتار کړي شي چې نور مسلمانان ته امن او سکون کې زندگی تیر کړي. دوستانو دا واز زموږ د وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو د لپاره زموږ د چینل مدرسه را سبسکرایب کړئ. خو کې وسه ټلای نشانو هیڅ هر یو نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانه سره ملاويږي. والسلام.